د قربانۍ په فضایلو او مسایلو کې دا پنځم نمبر خپرونه ده او د قربانۍ د سیریز مطابق هم پنځم نمبر حصہ ده. په دې حصہ کې به موږ نن دا ذکر کوو چې تکبیرات عیدین دا څه حیثیت لري او د دې مشروعیت د کوم ځای نه دی او څرنګه د دې مشروعیت شوی او دا په چا باندې واجب دی او د دې حکم څه شی دی. اولنه مسله خدا دا چې د دې مشروعیت څه شی مشروعیت چې کله الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې وحی وکړه او په خوب کې چې کوم دی د تدا امر شو چې د خپل بچي حلال کا او ذبح کا د الله بلار کې قربان کا. ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام راوستو دا ډېر لوی واقعه ده. خو حاصل دا دی چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راوستو لاسونه ولله وتړل او د چړې د لاندې کو نو دغه وخت کې الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام جنت ته لېږلی او د جنت نه ګرد روان کړو. خو جبرئیل علیه السلام عجلت محسوس کو چې حسنه چې زور رسېږم د ابراهیم په اسماعیل باندې چړې خدا حسنه چې د خپل بچي حلال کی او ذبح کی. نه جبرئیل علیه السلام د اسمان نه وویل چې الله اکبر الله اکبر. لاندې نه ابراهیم علیه السلام आवाज لګاو چې لا اله الا الله الله اکبر. لاندې نه ابراهیم علیه السلام आवाज لګاو د چړې د لاندې اسماعیل علیه السلام هم आवाज وکړ چې الله اکبر ولله الحمد. نو په دغه وخت کې دا د دې مشروعیت چې جبرئیل علیه السلام د اسمان نه आवाज وکړ ابراهیم علیه السلام دا په جواب کې आवाज وکړ او اسماعیل علیه السلام بشتور شکریا چې هغه ګډوریدو چې زما په ځای باندې الله جل جلاله نعم البدل کې ګډ راولېږي او د جنت ته راولېږي. نو اسماعیل علیه السلام هم ویل چې الله اکبر ولله الحمد. الله لپاره ثنا ده د الله لپاره شکر دی چې زما په نعم البدل کې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام ته چې کوم امر شو هغه هم پوره شو او دغه صبر هم او امتحان هم او ابتلا هم پوره شو. الله جل جلاله په نعم البدل کې یو ګډ هم راولېږي. اوس دوهمه مسأله په دې باب کې دا خو مشروعیت چې دا تکبیرات تشریک دا ویل په چا باندې واجب دي. نو دا هغه چا باندې ویل واجب دي چې هغه مقیم وي. په مسافر باندې دی ویل واجب نه دي. خو یو صورت ته کچره مسافر د مقیم امام پسې ودرېدو نو داغه په اقتدا کې لکه څنګه چې موږ په څلور رکعاتیس کوي همدغه رنګ بدا تکبیرات عیدین او تکبیرات تشریک دا به هم وي او دا په باندې لازم دي. دریمه مسأله په دې باب کې دا ده چې تکبیرات تشریک په سړی باندې کجمع سره کوي او افرادن منځ کې په سړی باندې جهرن خدای جهر با متوسط وي چې ته تکلیف ونه رسي جهر مفرد بنوي او په خزه باندې ویل هم واجب دي په صورت کې چې خزه به سرن وایي ډېر تیز بنوي ځکه چې د خزه عورت هم د خزه आवाज هم عورت دي. څلورمه مسأله په دې خبرونه کې دا ده چې تکبیرات تشریک چې په کوم ورځو کې ویل شي چې دا 15 ورځې دي چې د 9 ورځې نه شروع کیږي د سحر مونځ نه بعد تر 14 ورځې تر مازیګره پورې. نو په دې ورځو کې روزه نیول دا ممنوع دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صراحتا حدیث کې فرمایلی دي چې په دې ورځو کې روزه منی سي الا لا تصوموا في هذه الايام. په دې ورځو کې روزه منی سي ځکه چې دا ورځې د جما د خوراک او د اسقاق دي. دا ورځې ستاسو لپاره د الله جل جلاله طرفه ضیافت ده. په دې کې تاسو روزه منی سي. پنځمه مسأله دا ده چې د تکبیرات تشریک کله چاره پاتې شو نو د دې د قضا څه حکم دی او د دې قضا کېدلی شي که نشي کېدلی. که یو سړی د جمع نه پاتې شو یا افرادن منځ کو او د مونځ نه فورا بعد ونه ویلې او د ده نه قضا شو یا دې هیر شو په دغه صورت کې په دې مسلمان باندې قضا نشته دی خو په ده باندې توبه کول لازم دي ځکه چې د ده نه واجب پاتې شو او د واجبو په ترک باندې سړی فاسق ګرځي. پنځمه مسأله دا ده چې تکبیرات تشریک قضا په دې مسلمان باندې شته او که نشته. که مسلمان نه پاتې شوه که جمع سره مونځ کوو که افرادن مونځ کوو خو ترې نه هیره شوه او ترې نه پاتې شوه نو د تکبیرات تشریک قضا په دې مسلمان باندې نشته دی. خو
په ده باندې توبه لازم ده او استغفار هم په لازم دی، ځکه چې په ده باندې تکبیرات تشریک ویل واجب او واجب پرېښودې سړی فاسق ګرځېږي، ګناهګار ګرځېږي، نو د دې سره به د ده توبې سره به د ده د ګناه معاف شي او استغفار دې هم کوي. شپږمه مسله په دې باب کې دا ده که د قربانۍ په وخت کې یو سړي تکبیرات تشریک نه دا تکبیر وویلې او ذبح یې وکړه، نو د دې ذبح څه حکم دی؟ نو د دې ذبح حکم دا دی چې په تکبیر تشریک سره ذبح کول دا ذبح بالکل جایز ده، ځکه چې بسم الله کې هم د الله نوم دی او په دې کې هم د الله نوم دی، خو اولا روایتا قولا فعلا تقریرا چې مروي ده نو هغه بسم الله ویل دي په هره ذبح کې، که د اختر ذبح وي او که د دې نه علاوه ذبح وي نو په ټولو باندې ویل لازم دي. اوه مسئله په دې باب کې دا ده که په تکبیرات تشریک په ورځو کې یو سړي نه مونځ پاتې شو، دا مونځ قضا شو، نو خو لازمه خبره ده چې د تکبیر تشریک د مونځ نه بعد وي. نو د دې څه حکم دی؟ نو د دې حکم دا دی چې هر کله چې دی د مونځ قضا کوي نو د مونځ د قضا سره به دی بیا چې مونځ ختم کړي نو تکبیر تشریک دی وایي، د غاړه به په دې باندې خلاصه شي. اتمه مسئله په دې باب کې دا ده، علماو لیکلي دي چې د اختر په سنتو کې دا هم دي چې سړی د کور نه وځي عیدګاه ته ځي او راځي نو دې ته تکبیرات تشریک وایي، په دې کې د ده لپاره ډېر لوی اجر او د ثواب باعث دی. لکه د دې انشاءالله العظیم د اختر د ورځې فضیلت به موږ جدا په کم درس کې انشاءالله العظیم ستاسو په مخ کې راوړو، ستاسو په مخ کې به عرض کوو.